التائب من الذنب كمن لا ذنب له. د دې ترجمه داسې ده: التائب چې توبه کوونکی من الذنب د ګناه نه داسې دی کمن هغه چا په شانتې دی لا ذنب له چې هغه ګناه نه کړي. د دې حدیث مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې انسان د ګناه لار پرېږدي او دغه شانتې د الله تعالی احکاماتو ته واپس شي. د ګناه معنی څه ده؟ معنی دا ده چې انسان ګناه وکړي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د زړه نه پښیمانه شي، خفه شي، نو دې ته چې کوم دی توبه وایي او په خپل زړه کې کلکه اراده وکړي چې زما د دې ګناه نه توبه ده او بیا به چې کوم دی دا ګناه نه کومه او د روان وخت لپاره په ښه اراده وکړي چې دا ګناه به بیا زه نه کومه. دې ته څه ویلی کېږي؟ توبه. اورېده؟ نو اوس چې کوم دی توبه ویستل خو توبه نصوحه ورته ویلی کېږي، توبة النصوحه. یعنې انسان ګناه وکړي او په زړه کې کلکه اراده وکړي او الله تعالی ته توبه وباسي چې الله دا ګناه زما نه وشوه، زه په دې توبه وباسم خو زه به آینده چې کوم دی ګناه نه کومه. دې ته ویلی کېږي توبة النصوحه، کلکه توبه. دا توبه الله قبلوي. اورېده؟ اوس یو انسان ګناه وکړه او دې توبه وباسي، په سبا باندې بیا کوي، په بله ورځ بیا کوي، دا توبه نه قبلېږي. دا توبه نه قبلېږي. او دویم نمبر د انسان حقوق، چې کله انسان د بل انسان حق وخوري یا مثال دغه نه مال وخوري یا چې کوم دی د بل مسلمان بې عزتي وکړي، نو دا انسان چې توبه وباسي نو دا توبه نه قبلېږي. اول به د هغه کس نه معافي غواړي، د چا نه چې مال خوړلی دی یا د چا بې عزتي کړې ده، نو چې هغه کس یې معاف کړي نو بیا به الله معاف کوي. چې هغه کس نه یې معاف کړی نو الله یې نه معاف کوي. اورېده؟ نو د دې وجې نه د انسان حقوق سره چې کومې خبرې دي د دې نه ځان ساتل پکار دي. اورېده؟ بلکل چې کوم دی د چا مال نقصان نه رسول. اوس مثلا پټی دی، ته د هغې نه غلا وکړه، اورېده؟ نو دا چې کوم دی د هغه په مال کې تا نقصان وکړو. اورېده که نه؟ یا دویم نمبر چې کوم دی د چا بې عزتي کوي، یو انسان عزت ته سپک ګوري، د هغه غیبت کوي یا چغلخوري کوي، اورېده؟ یا هسې بدګماني کوي، تهمت لګي، دا ټول خبرې په دې کې راځي. دا بلکل دې نه ځان ساتل پکار دي. تا وکړه او مثلا د هغه نه چې کوم دی تا معافي وانه غسته، دا خبره داسې پاتې شوه، اورېده؟ نو بیا مثال کلونه پکې تیر شي نو چې تا په چا پسې خبرې کړي، د چا د غیبت کړي، یا کس په بیا په کنده کې ګوري، هغه به چېرته معلومې؟ یا د چا نه د غلا کړې ده، هغه کس په کنده کې ګوري، اورېده؟ نو چې ته ډېر هم وایې چې الله زما توبه ده، زه به بیا نه کوم، خو الله تعالی دا توبه نه قبلوي. الله تعالی دا توبه نه قبلوي. اورېده؟ نو کوشش پکار دی د چا مال ته نقصان یا عزت ته نقصان ورکول نه دي پکار. اورېده که نه؟ او بهرحال ځکه انسان به آخرت ته ځي. چېرته به ځي؟ آخرت ته. اوس چې ته په ګناهونو کې هغې او تا ته د هغې د توبې هغه هم نه میلاوېږي، نو ته به څه کوې بیا؟ چېرته به ځې؟ جهنم ته به ځې. چېرته به ځې؟ اورېده که نه؟ مثال تا به چا پسې خبرې کړي دي، هغه کسان به ته په کوم ځای کې ګورې بیا؟ اورېده؟ نو کوشش پکار دی چې دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي، دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي. اورېده؟ الله تعالی اوس مثال د دې نه علاوه چې نور ګناهونه وشي او انسان توبه وباسي، الله تعالی دغه توبه قبلوي. اورېده؟ ان الله يحب التوابین. الله تعالی د توبه کوونکو سره محبت کوي. څه کوي؟ محبت کوي. او الله تعالی ورته دروازې کولاو کړي دي. اورېده؟ خو توبه تاسو ته مه وي، په ښه توبه به وباسي مکمل، چې الله دا ګناه زما نه وشوه، زه به نن نه پس دا ګناه نه کوم، دا توبه قبلېږي.